السلام علیکم. زه کله ناکله په سوشل ایشوز باندې ویډیو وکم او چرته واتس اپ ګروپ کې خلک شیر کی خوښي شي نو څوک راته اپروچ وکي او خپل یو مسله وي. اوس یو حیات خان نومي ځوان دی، هغه راته یو ډېره اهم مسله د خیبر بانک د زاړه ملازمینو را مخې ته کړه، ویره چې دوی دپاره اواز چوت کړي. د خیبر پښتونخوا کې چې کله اولنی حکومت و د جماعت اسلامي او د تحریک انصاف، نو مظفر سید صاحب وزیر خزانه او شمس القیوم صاحب چې د خیبر بانک ایم ډي و، دوی بغیر د سنوټس نه 384 ملازمین فارغ کړي. پای کې د مختلف کیټګري خلکو ځینې د خیبر بانک طریقې کار دا دی چې هغوی اول په تھرډ پارټي باندې امپلای والی، بیا ولا کانټریکټ ورکي او بیا مستقل کی. نو په دې کې چې کم تھرډ پارټي والو هغوی خو لاړه بل ځایونو ته ځان ځای کو، خو کوم چې کانټریکټ والو اپه کې ډېر زیات دغه شو، چا سره چې پیسې وي هغوی عدالت ته اپروچ وکړو، عدالت ورته بیا سروس ټریبیونل وي. خو تاسو ته پته ده چې وکیلانو فیسونه او دا ډېر ګراني، او چې کله ته بې روزګاره شې د نوکرۍ نه دې وباسي او بیا سره د کور خرچه نه وي، نو ته به وکیل له څه ورکړې. نو هغه کیسونه پینډینګ دي. اوس بیا د تحریک انصاف حکومت راغی او هغه کسان چې دي هغه در بدر دي. لږ کسان پکې نورو بینکونو ته لاړه، نور ټول در بدر دي، ځکه چې هغوی وی ریزاین هم نه کړه. کو ریزاین کړی وي نو بیا به ورته څه مرات او څه میلاو شوي وو، ډیوز میوز چې. نو دا مسله د خیبر بانک ده. زه وزیر اعلی علي امین ګنډاپور ته درخواست کوم او د خیبر بانک اوس چې کم واکمن دي، اختیارمند دي، هغوی ته چې د دې کسانو کم چې په 2016 کې ایستي دي، د دوی په دې مسله دې په همدردانه غور وکړي. کو د دوی څه بقایجات پاتې ادې ورکړي، کو د دوی کنټریکټ یو مستقل کیدی شي ادې بحال کړي شي، ځکه چې ملک اسیم بې روزګارۍ طرف ته روان دی، تباهۍ ته دی. نو چې یو کس پکې شته جاب یو او تا بې وجې وویستو بغیر څه نوټسه، نو او جسټیفیکیشن هم د سره نشته، نو د هغه بحالېده ډېر ضروري دي. دا ویډیو چې دا یو خو په کمنټ وکړئ، کو چا سره پکې نور داسې معلومات چې هغه د واکمندانو ته مخې ته کیدو، او یو ډېره شیر کې چې دغه خلکو ته ورسي زموږ د اواز، او کو دا بېروزګاره کسان چې کم په مشکل حالاتو کې دي دوی بحال شي او د دوی دوام موږ ته ولګي. دا زموږ دپاره ډېره ده. امید لرم تاسو به دا ویډیو کمنټ هم پې کوئ او شیر کوئ به ډېره چې دغه واکمنانو ته ورسي. سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.